نو یو خدمت ته، یو عبادت ته. یو سړی د جمعات نه راوځي، نوافلو کی، فرض منځ ادا کی، د ورځې روزه ونیسي، د شپې تهجد کی، دا د الله سره زموږ تعلق ته، هغې ته وي عبادت. یو د خدمت. مشهوره خبره ده چې خلک په عبادت باندې جنت میلاویږي او په خدمت باندې الله میلاویږي. نو یو بادشاه اعلان وکړو، اعلان چې زه د خپل محل نه هر څیز ورکوونکی یم، چې چا هم په څه څیز باندې لاس کېښودو هغه څیز به د هغه شي. خلک راتو چا په وړو په بوجۍ لاس کېښودو، چا په روح افزا بوتل لاس کېښودو، چا په کرسۍ لاس کېښودو، چا په سوپۍ لاس کېښودو. یو بوډۍ راله د بادشاه په سر یې لاس کېښودو. بادشاه ورته کمکلي لاړ شه په څه شي لاس کېږده و چې هغه درله درکړمه. هغه ورته کمکل بادشاه کمکل خو ته چې ته زما شو نو د هر څه زما شو که نه. نو چې الله زمونږ شو ففروا الی الله، الله طرف ته مونږ منډه ووهو، د الله سره تعلق جوړ کړو، الله زمونږ شو، نو روغه دنیا زمونږ شو که نه شوله. ان الله على كل شيء قدير. اوس غټه خبره ده چې دلته کې زما سره وجیب کې اوپو موبایل لزه تقریبا د 2-3 کال نه بده خو استعمالوم. اوپو موبایل له زما سره د اوپو کمپنۍ زما سره یا چیرمن ناشته یا هډ ناشته، او زه بار بار صفت کوم چې یارو اوپو ډیر بهترین موبایل دی، بیټري زبردست ده، کیمره ډیره زبردست ده، ریزولوشن یې دا دی او پلانکی سیز دا دی، ډینګي سیز دا دی. زه به صفت ته دې موبایل کوم، هغه چیرمن سیو کوم د کمپنۍ هډ چې ناسي هغه به رو په زړه کې غټیږي. وجه څه ده؟ دا د هغه پیداوار دی، هغه دا پیدا کړی دی په خپل کمپنۍ کې. نو که ته د الله سره تعلق جوړول غواړې نو ډایرکټ الله ته نشي رسیدي. یو انګلیش پویم دی، هغه لیکلی چې I dwell among the people. هغه وایي زه بر اسمانونو ته ختم ما د الله سره ملاقات کول غوښتو، بار بار تلمه کوشش مې کو چې الله به کوم ځای نه ما. نو الله راته اعلان وکړو چې I dwell among the people، زه د خلکو په منځ کې موجود یم. ته که چېرې ما کتل غواړې، زما سره تعلق جوړول غواړې، نو زما یو غریب په سر باندې لاس کېده، یو مستحق لا د ورځې یو راشن پیکج اوسه. نو دا خبرې به خصوصا زما خپل ټیم ممبرز ته چې د دوی حوصلې اگر چې مضبوطې دي خو په منځ کې بیا هم پست شوي وي. دوی کوشش دا د الله یو خدمت دی، موږ د الله سره تعلق جوړېدونکي یو، او د کوم سړي چې د الله سره تعلق جوړ شو هغه بل ته بیا څه ضرورت دی. فسیکفیکهم الله. نو غټه خبره دا چې په خدمت باندې څوک میلاویږي؟ الله میلاویږي. موږ به د الله سره تعلق جوړو په دې رمضان پوټ پیکج کې. چا چې موږ ته خپل صدقات او زکات راکړي دي د هغې لیسټ اگر چې ما غوښتل زه به ټولې خبرې کوم چې چا 15,000 راکړي دي، چا 10,000 راکړي دي، چا 20,000 راکړي دي، خو لیسټ انتهایی زیات دی. تقریبا 100 لاکه پورې موږ ته یا کته یا لږ بره چنده راغونډه شوې ده. دا مخې ته چې کومه سودا پرته ده دا د 1,70,000 روپو ده. 17,000 روپۍ موږ ته وي، دا زموږ خپل یو ضد موږ وي چې موږ 50 پیکج یې تیار کړو. نو موږ لږ په ځان باندې قرض واړو. اوس هم زموږ سره خلکو د زکات او صدقاتو وعدې کړي دي، موږ ته چې کله هغه میلاو شي نو موږ به هغه 17,000 روپۍ قرض هم ختم کړو. او کوم چې زموږ عید ګفټس را روانې دي په دې سلسله کې چې پای کې به یو جوړی دغه شان پیزار وي، نو هغه به لپاره موږ انشاءالله بندوبست کوو. یو بوډا سړی راپاسېدو او د چینې په غاړه کېناستو او ځان ته یو وچ ډکی مخې ته کېښودو. په غور سره به خبره اورئ، تاسو به خصوصي اورئ، تاسو دا ملګري به خصوصا اورئ. ځان ته وچ ډکی مخې ته کېښودو او په ځان یې څادر راته وکړو او 100 تسبیح راواغستې. وی اله به پاسم د دې ځای نه چې تر څو دونه عبادت وکړم، دونه عبادت چې دا وچ ډکی شین شي، دومره الله زما نه رضا شي چې دا وچ ډکی څه کړي؟ شین کړي. نو هغه لګیا د عبادت کېږي، مازدیګرې شو، یو ځوان په لاره تېرېدو، ځوان ورته وي بابا څه کوې ته خو د وختي نه ناست 2-3 پیرې مې ولیدې، الله رضا کومه خو دا ډکی به راته شین کړي. هغه ځوان وي بده نه ده چې زه ورسره لږ ساعت کښېنم. ځوان ورسره هم خواته چټه دغه وغوړو مسله او تسبیح راواغستې وي، زه هم عبادت کوم. مخکې ځان ته یې بل وچ ډکی دغه کړو. عبادت کېږي چې مخامخ د یو بوډۍ نه په لاره باندې د ټماټرو تیل یې وشلېده، ټماټر د دانه وانه لاړو. بابا چې بر وکتل وي نه نه زه خو په عبادت کې ناست یم، زه خو به دا ډکی شین کوم هله به پاسم. ځوان چې وکتل ډکی او دا یې نه دي کتلي وروې دانګلو او هغه ټماټر یې بوډۍ به یې راغونډ کړو چې په لاس کې ول ورکړو چې واپس راتو نو د ځوان هغه بوټی شین شوی و. ځکه خو علامه اقبال وي چې خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر.